چرته په دنګو محلونو لمبې پورې نه شوې خو بس ورونه دي زموږ په چوپالونو لګي. په اګارۍ بوډاکس کلي کې د میازاده کاکا په دوکان د اور لګېدو له کبله ټول دوکان سوځېدل دی. د ګل په شپه په 1 بجه د نامعلومو وجوهاتو په بنا لګېدلي اور په دوکان کې هر شی سوځولی دی. په دوکان کې د خوراک څښاک سامان، فریزر، چپلې بوټان او د نقدو پیسو نه علاوه ټولې کاتې هم سوځېدلې دي. د دوکان مالک شپېته کلن میازاده کاکا وایي چې د نور کله په شان مې بیګا هم د ماښام د بانک سره دوکان بند کو او د شپې په 2 بجې راته زوی اواز کو چې په دوکان اور لګېدلی دی. چې رالم نو د ژوند ټوله سرمایه مې خاورې ایرې پرته وه. د زړه بیمار میازاده کاکا وایي چې د ګټې وټې مې دغه یو اسره وه چې هغه هم وسوځېده. میازاده کاکا په غریو نیولي اواز ووی چې تقریبا 3.5 لکه روپۍ تاوان مې شوی دی او د حکومت سره دې واکداران ما سره لاس امداد وکړي. په دې هکله د بوډاکس کلي سره تعلق لرونکي سید لاور ووی چې پته نه لګي چې اور د څه وجې لګېدلی دی خو غریب میازاده کاکا یې د هر څه نه محرومه کړی دی. هغه ووی چې میازاده کاکا غریب دی او حکومت له پکار دی چې امداد ورسره وکړي. زما نوم دغه دی، میازاده نوم مې دی. دوکان کې زما ناست یم، کله 6 ګنټې کښېنم، کله زړه بیماري مې ده. ماښام بانګ ووایي لږ شم لمانځلی، جومات کې لمونځ وکړم. خو جومات ته هم نه، ډاکټر راته وایي جومات ته به هم نه دی لمانځلی، کور به لمونځ کوئ. 15 میاشتې وشوې چې ما ماښام د لمانځه نه بعد ما دوکان نه دی کولاو کړی، دوکان مې نه دی کولاو کړی، بند پروت دی. بیا چې کوم دی مسو بیګا دا معراج ته پسې راغی، هلته ساشه باچا وایي که مسو دوکان د مسو اور اخیستی دی وی. زوی مې ورته ویل ماله چابي راکړه باچا، مې ولې ما چې دا چې د سهار دی چې ده مې دې هلته چیوري مې هغه به راغلي میل پیک به راخلي چې ده مې د چابیان مې ورکړې واله. بیا یو 20 منټه بعد کوم دی مسو یو هړوکی راپسې راغی، ماشوم راپسې راغی، راشه دوکان مې هغه اور اخیستی دی. رالو دلته کې دوکان ته راغلو، ور خو دغه کولاو کو ور کولیدم، بس پسې لګلګي په ساړو په لګو خو دغه کو ور اوچت کو چړو دوکان ماته دا ټول سوځېدلی. کاکا دوکان کې به څومره تاوان شوي؟ دوکان کې بس 14-15 کال دغه دوکان و نو، په دوکان پیسه خو سړی پوهېږي نه. ګله کې پیسې پرتې وې، غوړو مې پیسې خو چینه مې پیسې یخې وې. ما چې ګوډې ازا شو زه به راوړم، 3 هفتې وشوې ما چې کوم چینې غوړي نه دي راوړي. مې ګوډې ښه شو، مې اوس راوړم، مې غوړي راځم چینې راځم چې ما تاوان دی. یو 50 روپۍ مې کمه یخې په ډبه کې یخې وې، اوس هم سوځېدلې دي ورسره. څه پته لګي چې اور د څه نه لګېدلی؟ الله ته پته بس نه پوه شوې، څه پته ته نه شي چې اور د څه نه لګېدلی؟ نشته پته نشته، الله ته به پته وي، موږ ته پته نشته راته. څه اپیل کوې حکومت ته؟ زه خو زما خو کوم څه شی نشته، دلته یو دوکانګۍ مې وخالصو، سپاټۍ مټۍ مې شم، بس یو بس کانال ځای مې دی خالصو، نور نشته دی. نو که حکومت راسره امداد راسره وکړو د الله د رضا لپاره ومه. الرحیم دا د میازاده کاکا دوکان سوی دی بیګا چې د بجلۍ دغه باندې شارټ سرکټ باندې سوی هر څه باندې دی، د زړه بیمار هم دی او چې دی نو ډېر تاوان یې شوی دی. حکومت ته دا خواست دی کړي سره هر څومره امداد وکړي، ځکه چې دی بیمار دی، نور څه وسیلې نشته دی، هېڅ دغه یې نشته دی. نو حکومت له پکار دی چې سره امداد وکړي او د علاقې دغه ته لکه ایس تحصیل مندړ ایسي صاحب ته دغه ته ټول ته مونږ درخواست کوو چې د کاکا سره غریب سره میازاده کاکا سره امداد وکړي. صحیح ده.